جی بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر عنوان الاحکام الثلاثه لنفقة الصغیر. درې احکام را ته بیانې د صغیر د نفقې متعلق موږ ته پنځه مسلې جوړې کړې دي. اول ونفقة اولاد الصغار. اوله مسله دا ده چې د ماشومانو نابالغو بچو نفقه په پلار باندې ده. هیڅوک ورسره په دې کې نه دی شریک، یعنی مور ما یې نشته، صرف په پلار ده. ونفقة الاولاد الصغار علی الاب، په شرط د دې معنی چې دغه ماشومان هم احرار وي او دویم شرط دا دی چې د پلارم حر وي. لا یشارکه فی احد کما لا یشارکه فی نفقة الزوجة احد. لکه څنګه چې نفقه د زوجې صرف په خاوند باندې دغه شان د نابالغو بچو هغه به صرف په پلار باندې. قرآن کې الله فرمایي وعلى المولود له رزقهن. مولود له پلاری پاغه باندې د میندو رزق دی او علت څوک دی ولد. ولد رزق به په طریقې ولای استدلال باندې پوه شولې. اصل کې مونږه یو قاعده بار بار وایو که سازین کې علامه بیزاوی ذکر کړي رحمه الله. کله چې حکم په امر مشتقی باندې ولګي مبدا اشتقاق علت د حکم وی وعلى المولود د امر مشتقی د حکم به ولګي د رزقهن. نو مبدا اشتقاق ولد دی، نو هغه علت دی نو چې د ولد په وجه باندې د هغې د میندو نفقه په پلار واجبه وه، نو د ولد هغه به په طریقې اولا وي. دویم مسله کچرې او دای په هغه دیو په هماغه وله کې حساب کړی کچرې ماشوم رضیعو په اسکولو والو نو به مور نه ده لازمه چې ماشوم ته پی ورکړي، ښه قضاءً یا دودیانتاً لازمه ده. نو به پلار به داسې کوي څوک به اجرت معین نیسي او هغه به ماشوم ته پی ورکوي. نن سبا بازار کې پی خرڅېږي ولا اخلي وي راوړي وي ولا نو. فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه. په مور نه ده لازمه چې پی ورکړي. نو که مور انکار وکړو چې زه پی نه ورکوم جبر به نشي کولی، ښه خامخا پی به ورکې. لا تضار والدة بولدها. دغه مطلب دی. اوس مور پی شته که نشته د دې پته نه لګي، کیدای شي پی نه وي ځکه وایي نه ورکوم. نو چې پی شته که نه پته نه لګي نو مور وایي چې نه ورکوم حالان کې بچی دی معلومیږي نشته دی. نو تاسو به بیا پسې 67 نمبر ماده ولګوئ دلیل الشیء فی الامور الباطنة یقوم مقامه. نو دی چې ویل پی نه ورکوم دا دلیل دی د خبرې چې پی نشته، بس د هغې په ځای به ودرېږي چې پی نه پلار باندې لازمه ده بل څوک مور ضیا ونیسي یا بازار نه پی راوړي. تاسو پوهېږئ. البته اوس که معلومه شوله پی شته دی د دې له وجې نه نه ورکوي چې دا شي نه وي خراب نه شي. سینې ورته وایي که نه صدین چې دا خراب نه شي. خدای غر کې که نو څه وي کې موږ به درنه نیسو رانیسو کله کله او نور پې څه کې نن سبا سیم باډۍ نه راوتي دي که هر رنګه زنګېږي هغې ورته روچتۍ ښه مزېدار وي. ښځه کې ټول نه د زینت وړ شی چې دی هغه دغه دوه ځایونه دي. دا چې څومره مخکې بار راوتي هغې مله ښه ښکاري. ابیا چې لا تور شم اچولې دا توره برقه څه ګرځوي بارو بار دا واچوي او دا شی پکې بار راوتي نور هم پرکشه شوي. خدای دا غر کې موږ یې تباہ و برباد کړو. خو لا ګزاره کوو یې څه پې غر کو سوچونه کوي غریب. فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه عندنا. اولا دی به برحال رضاعت د سې لکه نفقه او نفقه په پلار د نو دا به وي. خجی زمون په اعتبار سره دریمه مسله هغه وی دویمه مسله استئجار الزوجة للإرضاع. الکه خپل ښځه د ماشوم مور دا که وایي چې زه پی په پیسو ورکوم خاوند ته وایي پی پیسې به راکړي هله به دې زوی له چې زما هم دی پی ورکوم نو دا حق یې نه جوړېږي. ښه ځکه کله چې د مور پی وي نو په دې واجب ده چې بچي له پی ورکړي او په واجب شي باندې څوک پیسې نشي اخیستلی خو رشوت دي. تاسو نه پوهېږئ. وګورئ فإن استأجرها وهي زوجته خزه د خپل مطلب د ماشوم مور ده او معتدته یا معتدده طلاق رجی ولکه
طلاق رجی کې فقط یو روایت دی ځکه هلته نکاح قایم ایله او که طلاق بیني نو دوه روایت لري یو دا دی چې پر اجرت معنی نشي اخیستلی څنګه چې رجی والا دی یو دا دی چې نه اخیستلی چې نکاح ختمه ده او دغه راجح هم دی لترضع ولدها لم يجوز جایز نه ده وإن قضت عدتها که عدت ختم شو اوس خو پردی ګرځېدلې ده نو فاستأجرها على ارضاعه نو به اجازه ځکه نکاح ختمه ده نو وصارت اجنبیه ګرځېدلې ده نو دلته صاحب د اصول هدایه د اصل ذکر کړي لأن الارضاع د هدایه عبارت ده مستحق علیه صغرا شو ارضاع واجب ده علیها خزبان دي دیانتن واجب ده او به وی کبرا و الاصل کبرا هو قیدی ان اخذ الاجر على الفعل الواجب لا يجوز اجرت غسل په فعل واجب باندې نوی جایزه تاسو پوه شئ په متدار ایرات کې چې کله سبق ختم شو دي کې صفات دي کجی مخکې راځي څلورمه مسله کتاب ولا په اعتبار سره دویمه کې دویم جز دی کچری بلارو ویل دا کوم مورې چې دا نکاح ختم شوی کا د په اجرت نه نسمه د خپل بچي پيو د پاره غیر نسمه او مورې وای دا کوم روپۍ غیر لور کې نکاح ختمه ده عدت تیر شوی دا مال راکا نو په بلار باندې بجبر کیږي بل باندې نسی همدا به ونسی هغه زیت غواړي دا مې خزینه نه به بجبر نشي کوله وإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرزيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت الأم أحق به وإن التمست زيادة لم يجبر عليها بخون بجبر نكيجي تصور سيدلي وجه دفن للضرر عنه لخون بزرر لريكو كان الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار زيت روبي كغوالي ومن بخون لازم كوركي بخون ضرر دي وضرر خو مدفوع دي مخير زي زمونږ په اعتبار سره پنځمه مسله کتاب ولوي دریمه مسله نفقه د صغیر او د زوجي ما اختلاف الدين دا مسله د مولوی سیبه دا قاعده ده مفهوم چې خزا کدین کې مخالفه وي د نفقه واجب ده ځکه سبب د نفقه څوک د احتباس ته خو بهر حال شته نابالغ بچي او مور پلار دغه شان یا نکاح نوسی د دیو نفقه بسړی واجب ای اگر کدین کې مخالفي ځکه سبب د دې هغه ولادت دی جزئیات دی څنګه چې د ځان نفقه بسړی واجب ده دغه شان دغه غم ده هدايه کې وي د ځان نفقه بسړی واجب ای اگر کسړی خپل کافر ونی نه د خپل اجزا او چې مور بلار نه نکی دي یا نوسی او زامن نوسی لورینی دغه نفقه واجب ده تاسو به یې بدی نو په زوجه کې او په مور بلار او په بچو کې سبب چې دی کنه د نفقه ارث نه دی ښا نو یو کې مونږ ویل احتباس ته او بده بل کې ولادت دی تاسو نه پوه نه شئ به ها ورونه خويندې درست براشي هغه کې سبب د نفقه ارث دی چونکه هغه د میراث وړي نو الغرم بالغنم النعمه بقدر النقمه قاعده ده نو چې هغه غریبانه نه نفقه په د واجب ده خو هغه کافرانو بین دین مخالف و بین د واجب ځکه به میراث هم نه جاری کیږي نو سبب الته میراث ته نو ک دین مخالف شوبه کار نه کیږي تاسو پیږئ کنه ونفقه الصغير واجبه على ابيه وان خالفه في دينه كما تجب نفقه زوجته على زوجه وان خالفته في دينه لاندې قاعده لیکلي علم انه لا يجب على الرجل نفقه الغير ان كان مخالفا لدينه الا باحد القرابتين كم يو زوجيت فيجب على المسلم نفقه زوجته وان كانت مخالفه لدينه وجه لان وجوبها باعتبار الحبس المستحق بالعقد الصحيح خيرم ده كنا دون اتحاد دين نه دي او دوم ولاد دي اي ابوين جداد اجداد اولاد الاولاد ذکر جزئيات بين هؤلاء ثابت دي نو فلا يمتنع بالكفر كنفقه نفسه البته شرط دا دی چې دا زمين وي که حربين وي مور بلار دی یا بچي به نفقه نشتريخه ځکه موږ منشوي لا تجب نفقتهم على المسلمين لأن نهينا عن البر بمن يقاتلنا في الدين
انما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ده سيده کنه يقاتلوكم خام مخكي اتم عنوان احكام الحضانه. الاصل ان النفقه على الرجال والحضانه الى النساء. حضانت بیان راته کوي د پرورش ماشوم پرورش بدچا حق وي نو اصل دا نفقه بسړو دا او د پرورش حق چره خطو ته حاصل له. الحكم الاول ترتيب الاولويه في الحضانه. دلتم تقریبا چی و احکام دیو جوړ کړی دي قانوناتو سره موږ ډیر جوړو کا یو رسته جوړیږي. اوله مسله دا وېدا وقات الفرقه بين الزوجين خاون او د خځې ترمنځ فرقت را لینو فالام احق بالولد. پرورش د ماشوم د بمور کې د مور حق دی خدا لازم حق نه دی واجب نه دی کموري راضي نو حق دی ته دی کوئی شي پرورش نو کوم نو بده باندې زور نشته دی به مخکزو نو کومور نو ادویمه مسله شولا یا وا خو پرورش نه کولو نزور به مونږ ول نشته نو به د مور چې دا به اولاوي نشانه به اولاوي د پلار د مور نه ځکه دا حق چې دا د میندو د طرف راځي رستو اصل وایو د مور به د پلار د مور نه اولای او که د مور نه و به د پلار مور ده دا درېمه مسله شولا. او که د نیاګانې نه وي به خويندې دي په خويندو کې چې کوم عینیه دا به اولاوي خیفیه ولاتیه باندې او کاینیه نه ونه به کوم اولای خیفیه ځکه دا رچا د طرف راځي مور طرفه کوم چې د مور طرف برشته ده د مور لور ده هغه به اولای به ولاتیه وي. او که خويندې نه وي به ترولینو ته وي ترولینو کې د مور خويندې اولادي کله د مور طرف ده به باغی کې عینیه اولاد به خیفیه ده به اللاتیه ده او کاغم نو به د پلار طرف کومې ضرورت نه دي عینیه خیفیه اللاتیه تاسو پیږي وګورئ. فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب. الأصل أن ولاية حضانة الولد تستفاد من قبل الأمهات وصول هداية. درم فإذا لم تكن له أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات. سلورم فإن لم تكن جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات. وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم هدايك وسردالك لي لك ولاية حضانة ولد تستفاد من قبل الأمهات ثم الأخت من الأب ثم الخالات أولى من العمات بيد قاعدة لك لي. وينزلن كما نزلت الأخوات وينزلن كما نزلت الأخوات معنى عينية خيفية عن لاتية ثم العمات ينزلن كذلك. تصور سيدلي ترديد بوري دیو مسله حساب کړل. دویمه سقوط حق الحضانه زمونږ په حساب سره بنځمه مسله نو اورې قاعده ده د کومې خزي چې د پرورش حق وي د ماشوم کاغه د ماشوم د غیر ذا رحم محرم سره نکاح وکي حق پرورش ختم پدې ویږي نو د ماشوم مور حق دی کاغه د غیر ذا رحم محرم د ماشوم سره نکاح وکړل حق پرورش ختم. او که نیا حق او هغه وکړه ختم خور حق او ترور حق او نکاح وکړه ختم. حق د ماشوم زارحم محرم سره نکاح وکړه به حق نه ختميږي لکه موري د ماشوم د تر سره لیور سره نکاح وکړه یا نیا را پاسې د پلار تر بنیا د مور تر بنیکه سره یا د مور تر بنیا د پلار تر بنیکه سره واده وکړو به حق پرورش نه ختميږي. تاسو پوهیږئ یا د مور خوري نکاح وکړه د پلار د ورور سره دغه شان د پلار خوري نکاح وکړه د مور د ورور ماما سره مینه ختميږي. ته ګورئ وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها في الحضانة إلا الجدة إذا كان زوجها الجد. تيجي بينه ختميږي الکه حق ولي ختميږي وځکه په دې صورت کې ماشوم ته ضرري کنه هذا ماشوم به خیال نه ساتي هدايه کوي لأن زوج الأم إذا كان أجنبيا د مور خاون چې کله اجنبي وي يعطيه نظرا وينظر إليه شذرا فلا نظر. جبه عبارت ذکر کړي
یعطیه نظر لږ لږ شی ورته ورکوي وینظر الیه شذرا ورانو د سترګو په دې ګوډونو کې ورته وران ګوري چې اوس ګوره دا راته بیل پلار جوړ شوی دی نو فلا نظر شفقت نشته چې نشته نو بس د پرورش په شفقت بنا دی چې شفقت نشته د دې حق ختم اذا كان زوجها كما راځي شپږمه مسله کتاب ولا به اعتبار سره عنوانات به اعتبار سره درېمه الثالث حضانه الرجال فاذا لم تكن للصبي امراه من اهله خزن اشتري او به بغیر سړول انجش ولنه فاولاهم به اقربهم تعصيبا اسبب به اعتبار سره څوک ډیر نږدې هغه پلار دی به نیکه دی به اورور دی به ستر دی به ورځه ناغو ته به ورکو البته ترزوی ته به نه ورکو جینای پدې پیږي کله نکاح ور سره کیږي نو به فتنه ده غیر ان الصغيره لا تدفع الى عصبه غیر محرم رحم دې خو غیر محدث وایا رحم غیر محرم رحم محرم ته به ورکو رحم غیر محرم ته جینای به نه ورکو كمول العتاقه وابن العم تحرزا من الفتنه هجي وما مسألة دي ويسلورما مدد حضانت تاسو لک بر وګورئ خزو حق دې د ماشوم پرورش به پکې خزو کې فرق دی او الګ او جنې کې فرق دی نو اوري کتاب ولا په کم طرز مسلې لیکلې ده کتاب ولا وی الګ پرورش با امور او نیا تراغي کوي چې خوراک ځان له شروع کی خپل خوراک کولې شي اسکاک خپل کولې شي کپڑے خپل بدلولې شي استنجا خپل کولې شي یعنی او د سماته دومره پورې د خزو حق دی او چې کله دلته ورسېدل ارڅ خپل شروع کړه جامع صغیر کې وای حتی استغنیا چې مستغنی شي نو په دې صورت کې بسړو تاواله شي ځکه اوس پکې آداب د سړو پکار دي خزو سره ډېر په وسلو اسی جنې به جوړ شي تاسو په شولې دا د چا خبره وا د مور او نیا خبره واکا او الګ خبره وا اوس کې جنې وا ماشومه وا او د مور او نیا سره تر څومره وخت پورې به نو دلته وي تر څو چې هیڅ نه راغلی یعنی تر بلوغه پورې به په دې په شولې او کدا جنې د نورو زنانو سره وا ترور سره خور سره وا به تر هزه پورې سم پرې دی قابل اشتها چې وګرځي به تی پلا رخلی تر دغه پورې دی فرق مونږ نه ورسېدلې الک تر څو پورې چې مستغنی شي نو دې کې به مور نیا او دغه شان نورې خزي برابر دي جنې کې د مور او نیا خبره بدله د تر کوم وخت پورې هزه پورې او نور خزو کی با ته اشتها پوری خو مفتابه رای دادا چالک تر وو کالو پوری بد مور د خزو سره به دې سړی دی او مفتابه رای امدام دا چې جنې ک مور سره یو کنیا سره او کله نور زنانو سره وی دا بم تر وو کالو پوری به دې اخلي تاسو فتوی کړی وکنه وکاله دې دوړو کې لیکلي کنه هدي لیکلي کو جنې کې څوک جنې کې نه حکاله دي ښا وګورئ والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده قدره الخصاف ب7 سنين اعتبارا للغالب واليه الفتوى اشتكنا ويشرب وحده ويلبس وحده ده وحده حال لك حال خو نکروي والحال نكرة أبدا ودلت معرفة دي نلت كفيك وي وأرسلها العراق ومررت به نحوه ومررت به وحده متأول ويستنجي وحده بالجارية حتى تحيضه امام محمد رحمه الله نے نقل لی جاری په باره کې چې هدي شهوت ته ورسیږي څنګه چې نور کزو سره مور او دنیا د خبره ده قال ابو الليثوي لا تشتهي ما لن تبلغ 7 سنين وعليه الفتوى دي کې مو کاله یاد کړی ومن سوى الام والجده اتم مثلا حق بالجاريه حتى تبلغ حدا تشتهي زګه اوس حفاظت ته ضرورت دینو مور سړو تباول شي نهم مثلا كتاب والعنوان بنزم عنوان حق الحضانة للأمة وينزد حق حضانة اشتكنا وينشتري وي فاسق خزيد نشتا وينزد تم نشتا ماشومي تم نشتا لنډه دا څوک چې
دا د حق حضانت علت چې دی هغه شفقت دی، هغه ماشوم باندې نظر کول دي. نو د چانه چې نظر نه کیږي خطرې ماشوم ته هغه ته بنوي یګي ها کوینځي آزاد شول وینځه، یعنی ماشوم د سیمه وایي ماشوم ورور دی، نو د دې حق ختم کو به په دغه دوران کې آزاد شول نو واپس حق جوړيږي. والامه اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت فهي في الولد كالحره. دلته 23 نمبر ماده لګولې شو اذا زال المانع عاد الممنوع، مانع ختم شنو. وليس للامه وام الولد قبل العتق حق في الولد. وجد سره د مولا خدمتونه کوي، عاجز ده د پرورش نه لعجزهم عن الحضانه بالاشتغال بخدمه المولى. لسمه مساله السادس حق حضانه للذميه. ذميه دشتکنه ویا وشتره تر څومره پوری ماشوم با ذمي په پرورش کې ترغي ترڅو چې په اديانو نه پیږي، چې کله ماشوم په اديانو باندې پویدل شروع شوه به ترخلو نه دوړو خیل ساتل شو، د مور شفقت زیاتی ور صبرې ده. خو چې کله اديانو باندې ماشوم پوي شو دي حتی ورسېدل به ترخلو، لکه دا ماشوم باندې نظر کول دي شفقت. والذميه احق بولدها المسلم ما لم يعقل الاديان او يخاف عليه ان يألف الكفر الى ان يخاف عليه. يولسم مساله السابع خروج الحضانه بالولد. خزه چې د مولسم کم ماشوم ور سره په برورش کې دی خاونه کم خار کې اوسېږي د دینه بار ته استلې شي کنه. تاسو توجه وکئ دوه قاعده صاحب د قدرې لګولې دي. اغه زه ته استلې شي چې هغه د خزي د دې موري وطني یو او ما غزه ته استلې شي چې الته پلار ور سره وادم کړي څو قاعده شو. دوا موري خپل خار ته بوتلې شي کوم چې د مور او پلار خاري. یو شرط دویم شرط دا چې الته ور سره پلار وادم کړي. به صاحب د دې په دې باس کړي دي چې دواړه شرایط په یو ځل موجودل ضروری دي کنه، یوم کافی دي. صحیح دا چې دواړه ضروری دي. لہذا کده سي نکاح ور سره مثلا به خبر کې کړي دا او د مور بلار کوري په پندای کې ریول ته وځي نشي بدللې، یا د مور بلار کور مثلا په خبر کې دی او نکاح ور سره پندای کې کړي دا سره به خبر کې اوسېږي او مور غواړي چې په خبر ته بوزي کم دي کې چې اوس دغه ته دا پندای ته کم دي کې چې نکاح کړي به نشي. دا دواړه قاعده به نه پندای کې ور سره نکاح کړي دا پندای کې د خزي مور او بلار کورم دی او سره په خبر کې اوسېږي نو پندای ته اوس بوتلې شي. دوه قاعده دي تاسو پیږي کنه. واذا ارادت المطلقه ان تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك اول شرط الا ان تخرجه الى وطنها. دویم شرط وقد كان الزوج تزوجها فيه. تاسو په شولې نهم عنوان نفقه الاصول. د اصول نفقه ندا مخکې مونږ ویلو د مور بلان نفقه بسړي لازم ده، دنیا نکاح بس ورزه. وعلى الرجل ان ينفق على ابويه واجداده وجداته سواء كانت الاجداد والجدات من قبل الام او من قبل الام اب یو کوم. خو شرط ولدا چې فقراي زکه اصل دا د چا سره چې پیسې نو نفقه دي داغه په پیسو کې باغ واجب شي نه بلکې نه. وان خالفوا في دین کې مخالف وي کنه. موږ وخت ویلو چې دیو د نفقه علت ولادت ده ښه هغه ارث نه دی که دین کې مخالف شنو ختم دي شي. البته که اهل حرب نه بینه ده. لسم نمبر عنوان النفقه ما اختلاف الدين نوورا ولا تجب النفقه ما اختلاف الدين مگر کم الا للزوجه. دا قسم کړي و ذکر دې علت څوک دی احتباس ته. والابوين والاجداد والجدات والولد وولد الولد ذکر دې علت څوک دی جزئیات دی ولاد. ولا يشارك الولد في نفقه ابويه احد. الګه
د مور او بلار په خرچه کې د ولد سره څوک بم نه شریک خرچه به څوک کوي ولد به کوي ځکه د ولد په مال کې د مور او بلار حق دی مثلا خزا او سړی دی مور او بلار دی زیم مالدار دی او بلار یې مالدار دی انا په قبه په زی باندې انت ومالك لابيك فنفقته على الابن دون الاب مخکې راځي به په زوی باندې ولد باندې نفقه ده ولا يشارك الولد خو جنې ولد دوړو ته موږ سراجي کې ویلو دوړو ته وای کنه نو به با الګ بډبل خرچه کې جنې به سنگل کنه یو شان ویني یو شان بګي ځکه علت دلته هر سنه دی ولادت دغه دوړو په کې شریک دي تاسو پیږئ یو لسمه مسله نفقه الاقارب الک اقارب کې چیر د غریبانانو او مسلمانانو د دوه قید بلګي نبی نفقه پتا باندې واجبېږي خو قید دار چې تم مالدار بلکې د خپل 15 شرایط دي زیوه مکه نووري والنفقه واجبه لكل ذي رحم محرم منه اذا كان صغيرا فقيرا استاذ رحم محرم دي صغير دي او فقير دي ځکه کمالدار او به خو نفقه خپل مال کې ده او كانت امراه بالغه فقيره دعا او كان ذكرا زمنا یا مذکر دے خدا رے شل دے یا اعما فقیر دے یجب ذلك على مقدار الميراث نو ورونو باندې خويندو باندې بقدر الميراث نفقه لازميږي ورور دے او خور دا دغه صغیر ورور دے دغه نفقه به دوړو لازمه ده دغه خور د غریب د نفقه به لازمه ده دغه ورور دے شل دے ړوند دے نفقه به دوړو لازم انا خو بقدر الميراث الګ میراث ډبل وړي اورور او خور سنگل وړي نو الګ ډبل خرچه کوي خور به سنگل کوي ځکه دلته علت مولوی صاحب څوک د ارث دی نو الغرم د څه ده کنه الغرم دی اول غرم مخکې ده کنه الغرم بالغنم دا 86 نمبر ماده وا اور بسې مادم لګي النعمت بقدر النقمه والنقمه او دینه مخکې ماده چې دا تقریبا 84 هم لګي الخراج بالزمان ایو بل مادم بګي لګي چې امرسي خوري غسي و مخري وګورئ لکشن تاسو د عبارت ته لګو خو کې دی ښا نو څه شرایط دي څه منفق عليه کې دي او څه منفق کې دي خرچي کوون کې ووري اما الذي يرجع الى المنفق عليه خاصه فانواع ثلاثه درې شرایط دي کم کم احدها اثاره غریب به کمالداري به نه پخ خپل ځان ده دویم عجزه عن الكسب د کسب نه عاجزي شل به وخت مثال کې ویلړون به یا بجنی او دریم ان الطلب والخصومه بين يدي القاضي قاضي په مجلس کې وایي چې غریب مال دي خرچه دي دورونه یا ترونه وغيرها مال راکې څه شو واما الذي يرجع الى المنفق چې منفق ته رجع کیږي خاصه نغورا فيساره اب خپل مالدار یو سره خپل غریب دی په بل بچا څخر چوي فی قرابه غیر الولاد خو غیر الولاد کې ده پلار باندې نه بالغ بچو خرچه بهر حل من الرحم المحرم څلور شو واما الذي يرجع اليهما دولت جميعا احدهما اتحاد الدين دین کې به متحد وي کدين بدل شو به ول باندې خرچه نشته ده ځکه علت څوک ده ارث ده نو چې کله دین بدل ارث نه به دام نه في غير قرابه الولاد من الرحم المحرم او دویم اتحاد الدار ده یو دار الاسلام کی بل دار الكفر کی اگر چی یو دوړ مسلمانان دی به نشته ده تاسو به کې بده معنی مجموعه څو شرایط شپږ دا کسی چې ما وکړلې دا بدایي کې بنظم جل 180 صفحه معنی وګورئ والنفقة واجبة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا يجب ذلك على مقدار الميراث الأصل أصوله دايوي أن الغرم بالغنم دولسم نمبر عنوان نفقة الابنة البالغة والابن المعذور الک بسړي باندې د خپل بالغ لور نفقه واجبه ده چې غریب وي او د خپل بالغ بچی نفقه به واجبه راکړي چې معذور وي وتجب نفقه الابنه البالغه والابن الزمن على ابويه اثلاثا
على الاب ثلثان وعلى الام الثلث. تاسو ګورئ دلته ویلي په پلار امور دواړو باندې دا، او مخکې مونږ ویلي ونفقة اولاد الصغار على الاب، هلته صرف اب معنی و. نو څه حساب دی؟ نو مفتبه رایې دا ده که نابالغ اولاد دویم نفقه ټوله په پلار ده، او که بالغ وي جنۍ وي یا بالغ الک وي او معذور وي بهم نفقه په پلار ده. ویږي که نه وي؟ او دلته څه وایي که بالغ وي معذوره یا جنۍ بالغ وي بیا په پلار امور دواړو ده که نه. داسې ویل هدایت کې د دې فرق ذکر کړی دی ولې مخکې راځي ورکې کوي شی بربانی وګر شی برحال مفتبی قول کے موافق ان دونوں کا مکمل نفقہ باب کے ذمہ ہوگا، ما پر کچھ واجب نہیں ہوگا. القول الصواب کی دی اختلاف الدین خمخ کے راځي ولا تجب نفقتهم ما اختلاف الدين، دا مسله رااله ولا تجب على الفقير ففقير من دا واجبه. هل تمنګ شرایطو کې ویلو کنه یسار ولا شرط دی اتحاد دین. مثلا موبایل کې کتاب دی 12 جلدو کې خدای خبر شکه سو کې موسوعه القواعد الفقهيه خدا رشي مسلسل دی نو پته بګین لګي چې کم جلد شروع دی دی وینا غنه ز قاعدین لیکن دی یوم تل کلی د خو به مزر نه کړل اختلاف الدینی يقطع التوارث. ادا 202 نمبر صفحه د خو د جلد پته نه لګیدا مخکې راځي 12 جلد کتاب د ټول قواعدو کې دی ښا مسر ډیر شي کتابونه دي انتهي ډیر دي مخکې راځي د الله سم ټول عربی کې دي د الله سم نمبر ماده عنوان نفقة الابوين على الابن الغائب. الکه که یو سړی غایب وی کنه او مالی حاضر وی وخت مسله کړي وا مور او پلار نفقه به پکې وي. وګورئ کله چې کتاب والا کوم مسله ذکر کړي د غایب سړی مال حاضر وي او مور او پلار قاضي صاحب ته وایي چې موږ له دې نه فقرا کنه بس فیصله وکړي ورسېدلې دا ال چې نفقه وا غنمو ته ضرورت ولا وربي کې وړو ته ضرورت هغه موجود دی ولا وربي کې. اوس د غایب سړی سامان پروت دی او مور او پلار قاضي صاحب ته وایي خرڅ کا موږ له پی وړو غنم روټي والا یا موږ له پیسې راګه چې په وایلو نو قاضي د دې غایب سړی مال خرڅول شي کنه. تاسو پیږئ نو عام سامان امام سے وای خرڅول شي البته ازمکه ولنه شي خرڅول. او صاحبین فرمای چې یوم هیڅ شی ولنه شي خرڅول ځکه قاضي ته دا حق نشته چې د غایب مال خرڅ کړي دا ولایت ورته نشته دی پوه شوي کنه به هدايه وجد امام سے ولا ذکر کړي دا ګوره کم مال چې منقولی وی کنه هغه غیر محفوظ وی نو مور بلار دغه حفاظت کې یا خرڅي یا وسی خرڅي کولای شي نو کنه فقيه تهجت او قاضي سب ته وی را خرڅي کنه خرڅول شي رسي او کوم چې عقار دي غیر منقولی دي چونکه هغه اسم محفوظ دي نو هغه نشي خرڅولای به. وإن باع أبواه متاعه منقولي في نفقته ما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى القول الصواب كذي. وإن باع العقار لم يجوز بين الجائز بدي وإجماع دا. وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه دا بلا مسألة دا كذا مور بلار بلاس کی مال دے دا غائب نو اغو دوالو دا قاضي دا قضاوتنا غير خرج کو بزان مانی زمان تی بینی شخص سلے لم يزمنا لأنهما استوفيا حقهما. الجواز الشرعي هنا في الزمانة 90 نمبر مادم ویلی و نو دیو لجائز ده چې د زوی مال خرج کی نو زمان به نه نو جای شي کې خو زمان نه. ها کچری د اجنبي پلاس کې مالو نو بیغه مسله د وختیم کړي و نو که قاضي ورته ویلی بده مور بلار ولا خرچه وکا او وکړه نو بیت زمان نشه خسل غایب او کچری قاضي ورته نو ویلی او په مور بلار د غایب خرچه وکړه قاضي غایب به زمان وختل ور کوي به ورلا. وإن كان له مال في يد أجنبي فانفق عليهما بغير إذن القاضي زمنا وجسر ذكا لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ولاية ورتنشتو تصرف كالذي ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه بشن نمبر ما دوا
ځکه دا نائب دی بحبس کې لا غیر بل څه کې نه دی بخلاف ما اذا امره القاضي ولي لان امره يلزم اخو لزوم راولي لعموم ولايته التصرف على الرعيه منوط واذا زمن اوس مسله دار شي هدايه کې دلی کړي دا غایب رااله او دی مودع تی ویل ما په مور بلار د خرچولې کړي قاضي ته نه دی ویلي تاوان را کته وای خستلو اوس مور بلار نو ته واپس کول شي کنه وای نشي واپس کوله هلکه دا ول یار وای چې دلته استناد دی کنه کله د تاوان ورکو دی زی ته دی غایب ته د کم وخت کې چې ولا مور بلار لور کول هغه وخت نه مالک جوړ شو دا مودا مالک جوړ شو ځکه غاصب خو وقت الغصب نه مالک جوړیږي ویلي مو کنه څټم په زمان ورګین وقت الغصب نه مالک جوړ شي استناد دی نو خپل مال بغیر څه د جبر او اکرانه د دې غایب په مور په خرڅ کړي دي نو تاوان دي نشي خستلې په نه رسیدي هجي 14 نمبر عنوان سقوط النفقه بمضي المده مریسب قاضي فیصله وکړه لکه د مور بلار لبدي خرچه ورکې ذویل ارحام ول بنفقه ورکې پدې کې موده 13 شولادو ورنکړه او هغه قرض مرز من دې رخص خپل برداشت کړی دی اوس به څه کوم نو ک کال تیر شوی کې شپږ مشتي دا تاوان دغه کس نه شغستلې چې تابانیز موږ نفقه لازم و او نه دې درا کړي و سراکا ولینه دا مریسب د وزر په وجه د مور بلار او د نورو زار رحم محرم نفقه به سړي لازم و وزر څو چې نفقه نه و او چې وخت تیر شو دیو برداشت کړي نه معلومیږي وزر نو چې نو بسې کاری کړي دي د دې مثال له وسړي ته اجازه د مریض روزه منیسا خو روزه ونی ولا کنفل بنيتي ونی ولا من ویلي په رمضان کې هغه څه جوړيږي فرض به جوړيږي ولی دلته وزر به وجه ته معافي اوس خو زر نشته دلته موزر د دیو مال نو زکه ول په واجب نه شکل دیو کال شپږ مشته رکل لیو هغه نفقه نه د ورکړي معلومیږي وزر نشته واذا قضى القاضي للولد والوالدين ولد بالارحام بالنفقه ومدد مدة سقطت الا ان ياذن لهم القاضي بالاستدانه عليها كقاضي وتداويلي شتاسو ارث قرض رلي خلقنا سمانونا او حواله بدور کوي به خبره ده انزل لسم عنوان نفقه المملوكي دا څلورم مونږ ویلیو کنه چې د نفقې څلور اسباب دي کزین کیمی دا څلورم شروع شو وعلى المولى ان ينفق على عبده وامته پدیو باندې به خرچي کوي او کني کوي نو قاضي به جبر وکي یا خو نفقه خرچه شروع کوي یا خرڅ کا فإن امتنع من ذلك لازم را چې خرچه به وکي کني کوي نو ورته یا خرچه وکاو یا دیو ته اجازه د تجارت وکړي تجارت شروع کی دا ال چې تجارت دیو کولای شو که تجارت نشي کولو به ورته وي خرچه به کوي خرڅ کا وکانه لهما کسب اکتسب وانفق منهما ردوړو به خیر دی دیو بم ژوندۍ پادشي د مولا ملک بم باقي پادشي وإن لم يكن لهما کسب اجبر المولى على بيعهما تاسو په شولې هدايه کې دلته اخیری کې بل مسلې لیکلي کم حیوانات دي د سړي سره غوا خره وغیرہ ور سره د ساتلې ده خرچه پاغي کوي اکني کوي نو به وای قاضي جبر نشي کولای دیانتن په خرچه لازمه ده امام ابي صبر رحم الله فرمایي چې التم قاضي جبر کولای شي خرچه په وک کني نه قبضه کوي او د امام صبر رحم الله قول مفتى بهم دي رسي بدي انهم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم اطعموهم مما تاكلون